څنګه چې تاسو ته پته ده چې زموږ بالا افسرانو کې د منشیاتو خلاف کرکټاونې شروع کړي، دغه شان چې نور کوم کیسز دي په هغې کې چې د افسرانو په حکم باندې تیزي راغلې ده. د منشیاتو خو دا عمران نوم یې د ډکي دی، دا د آیسو هغه څیزونه دي، دا یې بوتلې دي، دا ورسره نور منشیات دي. د خرڅ کار کوي ورسره نور خلک هم چې موږ بار بار دا خبره کوو چې دا یو داسې که یو دهشتګردي یو دماکه وشي نو په هغې کې به یو کس چې دی یا 10 کسه یا 20 کسه چې دی شهیدان شي. خو دا داسې یو د معاشري ناسور دی چې هر کور ته چې دی لکه ورسېد او هر کور په لړزان دی. نو که چېرې دا خلک چې دی د دې نشاندهي وکړي، انشاءالله موږ به د دې خلاف چې دی کرکټاون نور هم کوو، او دا به د عوامو د تعاون نه بغیر نه کېږي. او که دا یو سړی وي چې نه زه تعاون نه کوم او هېڅ نشته، نو دا اوس ستا کور ته هم خدای مکه در روان دی، ولې چې د بچو د حال نه خو تاسو خبر نه یې، نه د بچي نه د لو تپوس کوي نه راتلو، نه د ماحول تپوس کوي چې دی چا سره کیني پاسي، د سره څوک کیني پاسي، نو خود به یې دا پوزیشن وي. نو لوکوټي یو خو بچو باندې دا واچو ساتئ چې د ماحول نن سبا داسې دي چې خامخا ټول سم نه وي، څه به پکې چې دی لکه داسې چې لکه هغه به د معاشري ناسور وي. نو دا ګرفتار دی، دا وړوکی هلک دی، ده چې کوم حرکت کړی زموږ بار بار وایي چې د دې موبایل نه وغواړئ، د ماشومان نه موبایل لرې وساتئ. نو ده داسې یو قبیح حرکت کړی دی چې یقین وساته بیانول یې ډېر ګران کار دی چې خپل تره بچی دی او معصوم هغه سره چې لکه د نازیب هغه دغه کړی دی، په هغې کې باقاعده FIR چې دی رجسټر شوی او دا SHO چې بیګا چې دی هغې ارست کړی دی. نو د ده عمر څومره دی او د ده دې جرم ته وګوره. که چېرې د دې څیزونو نه موږ لږ چېرې ځان وساته، خو یقین وساته د خپل بچي نه موبایل اخیستل لکه ساتي چې وباسي، ځه ازمېښت وکړئ که نه په خپل بچي، ته خو دې موبایل واله خدای شته چې لڅې ټاکوي درته. او د هغې غټ جرم چې دی که چېرې پلار زور کوي مور پرې خفه کېږي. مور او پلار له پکار دي چې د دې څیزونو نه چې دی دا بچي لږ وساتي. که دا ترې نه ساتي نو یا به ترې غل جوړېږي، یا به ترې منشیات پروش جوړېږي، یا به ترې چې دی لکه هغه بدعمله چې زناکار څه ته وایي هغه به ترې جوړېږي. دا ټولې خبرې چې دی لکه دا وګوره دا د مردان کس کورونه دی کاکا، دلته یو استاد یو د شکور عبدالوهاب استاد د هغه نجیب والي شو، په هغې باندې چې دی SHO صاحب دي CIO صاحب هغې ولګېد او په هغې باندې کار وکړو. DPO صاحب په هغې باندې ډېر کېده، دا خو د جومات امام دی او لکه په هره طریقه چې دا به کول غواړي. هغې پرې نوټس واخیسته او هغه موبایل ده سره ریکور شو، په هغه CC خطوطو باندې چې دی تفتیش وشو، هغه ریکور شو، د نه ریکوري وشوه د هغه استاد هغه. نو که چېرې شکل صورت ته د سړي ګورې نو عمل یو شان دی، شکل صورت یې بل شان دی. دې ټولو ته وګوره، که سره ته مونږ لکه زه تا ته یو سړي عمل ته به ګورې، په کردار به یو سړی معلومېږي ته کردار سره، شکل ته به یې نه ګورې چې دا شکل د هغه به ډېر معصوم وي خو جرم به یې ډېر غټ وي. چې مونږ بار بار دا خبره کوو چې د معاشري اصلاح بغیر د عوامو نه نه کېږي. د جومات امامانو له پکار دي پیش امامان له چې مخ راواړي او هغه کم از کم چې دی د جمعې په خطبو کې دغه شان په سب کې چې لکه د ماحول د معاشري متعلق څو خبرې کوي. خدای شته د قبر نه خبر دي، د عذاب نه خبر دي، د دوزخ نه او د جنت نه خبر دي، د هر څه نه خبر دي. پارسه سترګې پټې کړي دي، د معاشري متعلق ورته یو څو خبرې وکړئ چې یاره سود ناکاره شی دی، حرام ناکاره شی دی، زنا ناکاره شی دی، غلا ناکاره شی دی، منشیات چې دا ناکاره شی دی، د دې متعلق ورسره څو خبرې وکړه. هوایي پیرنګ ناکاره شی دی، ون ویلینګ ناکاره شی دی. یا چته غم او یو استاد لاړ یا یو مشر لاړ دې متعلق خبردار حق جوړېږي چې هغې کې څو خبرې دي. که ته دې ته وایي چې جنت داسې او دوزخ داسې، په جنت یې پېژني او دوزخ ورته هم پته ورته لګي.
نو د معاشري متعلق د هر سړي دا فرض دی چې کم از کم په خپل کور کې بچو ته، کم از کم په خپل بیټه ګجره کې، کم از کم په خپلو خادو کې چې دا اویرنس وکړي چې دا څیزونه ناکاره دي. د معاشري متعلق هر سړی موږ د دې یو معاشري خلک یو، ښه هم پېژنو بد هم پېژنو. لکه چې زه د یو سړي ته دا وایم چې دا کارخانه دی، نو خدای زه به چې لکه زه د معاشري یو سړی یم په حجره کې یا په جومات کې یا په لاره کوڅه کې زه چاته وایم چې بچې دا کار مه کوه، نو پولیس والا به کم ځای ته یو سړي ته وایي چې دا کار مه کوه او څه پته به ورته لګي. بار بار ویناګانې مونږ کوو چې دا څیزونه ښه نه دي. لږ مهرباني وکړئ، پولیس سره همدرد شئ او هغوی سره چې دی لکه لږ مدد وکړئ چې کوم ځای د دې خلکو نشاندهي وکړئ. بار بار دا ټول خلک وایي چې را پلانکې چې دی لکه داسې دي او پلانکې داسې دی او لکه یو پلانکې د دې کار کوي، د منشیاتو کار کوي، یا ستا خپل دی یا زما خپل دی. تا ورسره څه کړي دي؟ تا ورسره بایکاټ کړی دی سوشل، ته خو ورسره دغه غمخواري ومه کړه. قسم دی چې لرې را روان یې دلته ورته پاتې چې حاجي صاحب په خیر راغلی، حاجي یا کړی دی حاجي صاحب په خیر راغلی. عزت په پیسه کې نشته نه، وتعز من تشاء وتذل من تشاء. او که چېرې پیسه ښه شی وي نو بیا د نورو خلکو سره هم ګیرې بله پیسه کې هېڅ عزت نشته. او که ته رزق له منډې وایې نو په تا څنګه وخت تېرېږي، ستا په پلار څنګه تېرېږي، ستا په نیکه څنګه تېرېږي، ستا په دې بچو به ستا نه ښه وخت تېرېږي. الله تعالی په قرآن کې ووایي وَيَرْزُقُكُم مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. الله تعالی وایي د هغه ځای نه به در کوم چې د هغه ځای نه به ستا ګمان دی. نو بیا خو کم از کم که یو سړی د منشیاتو کار کوي، که یو سړی د غلا کار کوي، که یو سړی هر رنګه بدعملي کوي، د یو سړي عزت ته هم تتي دي. او دا د یو سړي کور ته اور رسول دي. منشیات د یو سړي کور ته اور رسول دي. هر کور په ویر اخته دی، هر کور کې چې دا مسلې شته. نو لږ وټي چې په کومو اجرو بیټکونو کې چې دا کار کېږي هغه یې نشاندهي وکړئ چې دا کسان لیکي چې دې خلاف کې کاروايي وشي. بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو ستاسو ډېره شکریا ادا کوم چې ستاسو ټیم راځي او دغه شانته عوامو کې اویرنس پیدا کوي او په وخت باندې اپډیټ کوي. که د منشیاتو باره کې شي، که هغه د چور چکار باره کې شي، که هغه داسې یو ماشوم هلک بدفعلۍ باره کې شي. نو اوس دلته دا ماشوم چې کوم ولاړ دی نو د خبرې تاسو واورېدې، دی مني مو بلکې د عوام نه، د قوم نه او د مور پلار نه ټولو خلکو نه معافي غواړي چې زه به داسې دوباره داسې څه بدفعلي نه کوم او نه به داسې څه کوم. منشیات فروش د عمران نوم دی، دې نه مخکې مې پارچې شوي دي. ته د دغې نه یو ورځ مخکې ما ته انفارمیشن و چې دا د یو زرګر په دوکان کې ICO تلل او منشیات نور چتس وغیره مور سره دي. په هغې کې بیا موږ کاروي وکړه، د پسې مې انفارمیشن ولګوه، په هغې کې را موږ گرفتار کړو. په موقع باندې د ده سره تاسو به لیدلي وو، د په موقع باندې ما ایسکله او منشیات ورسره برابر مقدار کې وو. نو دا خلاف هم پارچه ورکړه. نور دا یو 3 کسانو، دوی 15 کسانو، دوه مخکې گرفتار کړي. دا د کمبلو غلا شوې وه د یو کور نه. په هغې کې به موږ تفتیش وکړو، انفارمیشن هم واخیست او دغه 3 کسان چې دي د هغې خلاف دا پاتې وو. نو دا هم راوستل او د هغوی نه هم باقاعده برامدګي هم ترې کړې ده، پیسې ترې برامد دي. بل یو کس هغه د زیم په بازار کې میله لګي د غواګانو، هغې ته یو استاد به راته عبدالوهاب نوم دا نه یو موبایل او 80,000 روپۍ ویستې وي. او هغې کې مونږ کاروي وکړه او موبایل هم برابر کړو، پیسې هم استاجي ته میلاو شوې. د مندني عوام ته زه دا پیغام ورکوم چې بالکل د ایسو باره کې خاص کر او د منشیاتو باره کې چې دې کې بالکل خیال ساتئ، مونږ سره کوپریشن وکړئ، مونږ سره هیلپ وکړئ. مونږ لګیا یو، مونږ ستاسو دپاره لګیا یو. دا پولیس ستاسو دی، دا فورس ستاسو دی، زمونږ افسران ستاسو دي، مونږ ټول ستاسو یو. خو دونه ده چې ستاسو به پکې خامخا امداد شامل وي. ستاسو د امداد نه بغیر به زه دا ووایم چې مونږ به لږ ناکام یو. جرایم پیش افراد ته خو زما دا پیغام دی چې بالکل یې نه معاف کوم. اول خو دې دا کار پرېږدي، ما سره دې راشي، سټامپ دې وکړي، توبه طایف دې شي. که په دغې باندې نه سمیږي نو د عمران په شان حل وي انشاءالله.